أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سورة انعام 3 نمبر آیات. بدې 3 نمبر آیات کې د مخکینی دلایل خلاصه ذکر شو. اولنی دلایل کې د الله تعالی د وحدانیت په دلایل کې تاسو ولیدل چې ځمکې او د اسمانونو د رڼا او د تیارې د ټولو خالق الله تعالی و. د هغې نه وروسته انسانان د خټې نه را پیدا کول او د هغې دپاره شخصي او اجتماعي نیټې ټاکل دا قدرتونه ټول د الله تعالی په اختیار کړي. د دغه دلایلو نتیجه دا شوله چې الله تعالی په ځمکې او اسمانونو کې صرف د عبادت لایق دی، نو هېڅ څوک هم نه دي. ځکه دغه کامل صفتونه د الله تعالی سره وو، د بل چا سره نشته دی. نو نتیجه یې هم دغه شوه چې په ځمکې او اسمانونو کې د عبادت لایق صرف الله تعالی دی. الله تعالی وایي وهو الله، دقه الله فی السماوات په اسمانونو کې دی، او فی الارض په ځمکه کې دی. یعنی ځمکې او اسمانونو کې یو شان د عبادت لایق دی. یعلم د الله تعالی پیژني سرکم و جهرکم، ښکاره کارونه ستاسو، سرکم پټ رازونه ستاسو، و جهرکم او ښکاره کارونه ستاسو. ستاسو ښکاره او پټ یو شان ته پیژني. ویعلم د الله تعالی پیژني ما هغه څه تکسبون چې تاسو یې کوئ. یعنی د الله تعالی علم داسې دی چې ستاسې پټ رازونه، ښکاره خبرې، ستاسې اعمال یو شان پیژني. نو دا دلیل د دې خبرې شو چې عبادت د داسې کس پکار دی، د داسې ذات پکار دی چې هغه ستا عبادت نه خبر وي، ستا د قربانونو او د محنتونو نه خبر وي، نو تعالی به د هغې بدله درکړي. چې هغه ستا نه خبر نه وي نو څه بدله به یې درکړي. نو داسې ذات چې هغه پټ او ښکاره یو شان پیژني، اعمالو باندې پوره خبر وي، دا صرف الله تعالی دی، نه عیسی علیه السلام دی او نه مریم علیه السلام. دغه مخلوق دی، هغه داسې علم نه لري، نو د هغوی بندګي کول هېڅ فایده هم نه لري. وما تأتیهم من آیة من آیات ربهم، او نه دی راغلی دی کافرانو ته من آیت هېڅ قسم نښې، من آیات ربهم د نښو د رب خپل نه. آیت دا نښې ته ویل کېږي، د دې دوه معنی دي. یو د دې نه مراد د قرآن آیتونه هم اخیستلی کېدی شي، دې ته آیات نزولي وایي. او د دې نه د الله تعالی قدرتونه او د الله تعالی نظاري حالات بدلېدل را بدلېدل، معجزې دا دې هم اخیستلی کېدی شي، هغې ته آیات تکویني ویل کېږي. خو غالبه دا ده چې د دې نه مراد د قرآن آیتونه دې مراد دي. ځکه سورة انبیا په اولنۍ رکوع کې دا مضمون راشي چې وما یأتیهم من ذکر من ربهم. هلته به دا مضمون راشي چې دې خلکو ته کله هم د الله تعالی له طرف نه څه نصیحت راشي، نو دا خلک د هغې نه مخ اړوي. نو هغه آیات ممکنه ده چې د دې آیت تفصیلي، نو د هغې نه به معلومه شي چې د آیات نه مراد قرآني آیتونه ته مراد دي. اگر چې په دې کې نور احتمالات هم ډېر دي، د نبي علیه السلام معجزې دي هم مراد کېدی شي، نبي علیه السلام ته په خپله هم مراد کېدی شي. دغه شان ده چې د الله تعالی څومره حالات چې په انسانانو باندې راولي، ښه حالات، بد حالات، عذاب، رحمت، صحت، بیماری، غربت، مالداری، دغه متبادل کم حالات چې په انسان راځي، دا هم د الله تعالی د قدرتونو ښکاره نښې دي، علامات دي. نو دغه ته هم مراد کېدی شي، خو یو امکان شته چې د دې نه مراد قرآن آیتونه مراد دي. الا كانوا عنها معرضین، مگر دوی د هغې نه مخ اړوونکي دي. که د آسماني آیتونو نه مخ اړولي نو دا مسله خو واضح ده چې کافران قرآني آیتونو نه مخ اړو دی نه منل. خو که د عذابونو نه مخ اړولي نو دې به څه مطلب وي؟ عذابونو نه مخ اړولو معنی دا ده چې کوم عذابونه د انسانانو د ګمراهۍ په وجه باندې، د ګناهونو په وجه باندې راځي، نو هغې له به تعبیر داسې کوو چې دا د ګناهونو وجه نه ده، بلکې د انسانانو تجربه نشته ده او تجربه یې کمزورې ده، علم یې نشته دی، په دې وجه باندې پې عذاب راغی. او دا د شیطان کار هم دی چې شیطان ته ناجایز جایز ښکاره کوي. تلبیس ابلیس کې امام ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې د شیطان د غټو دوکو نه یوه دوکه دا ده چې انسان ته ناجایز جایز ښکاره کړي، او د عذابونو تعبیر ولا په بل انداز باندې وکړي چې دا عذاب نه و بلکې در تدبیر کمزوري وه. دې باره کې د تاریخ کتابونو دا نقل کړي دي چې کله د نوح علیه السلام په زمانه کې اجتماعي عذاب راغی، د نوح علیه السلام د مخالفت په وجه باندې، د آسماني شریعت د رد کولو په وجه باندې اجتماعي عذاب راغی، په هغې باندې طوفان راغی، اوبه راوخوټ کېدلې او انسانان هلاک شو. صرف یو څو کسان چې کوم دی په کشتۍ کې بچ پاتې شو، نور ختم شو. بیا څه زمانه به خلک د الله تعالی نه ډېر یریدل،
او د عقیده و چې کله انسان گمراه کیږي نو الله تعالی په دې دنیا کې هم د خلق تباہ کوي پرې دینو. ته نوح علیه السلام قوم او داغي واقعیا به بدلیل کې پیش کوله. په دې کې شیطان راغی. شیطان خلکو ته ویل چې نوح علیه السلام قوم چې هلاک شوی او د ګناهونو په وجه باندې نو هلاک شوی داغي تجربه نه و. تجربه د سينه و چې هغه کورونه راوړي په جوړه کې ساس کړیو نو خامخا به ول بوړ بول کدی دا کورونه د غرونو سرونو د خېجولې وي بیا په څنګه بوړ بول بین شوړ بول. دا شیطان خلکو ته ویل. خلک بیا ډاډه چې دا واقع د خلکو تجربه نه و، انجینری کمزوري و، د کورونه په جوړه کې زکه ډوب شو. دوباره شیطان مشوره دا وجه د کورونه د غرونو سرونو ته وخېجوي باره وخېجوي او بیا د الله تعالی بغاوت ته بډې راوخی. تاسو چرته کې هم بوړ بول نشي. نو بس خلکو کورونه باره وخېجول او داغې نه بعد بغاوت ته باندې ډاډه شو. په دې باندې الله تعالی داسې هوا راوستله چې ریحا صرصرا تیزه هوا په دې باندې رااله او دا انسان به اوچتاو د مخامخ غر نه به وشتو او ترمې ترمې کاوه به مړکاوه به. کله چې دا عذاب تیر شو ډېر خلک په دې کې هلاک شو. بیا څه زمانه به د دې عذاب تذکرې کېدلې خلک به ډېر یریدو. شیطان بیا راغی خلکو ته ویل بل سادهګانو دا عذاب نه و، د دې خلکو تجربه نه وه، انجینرینګ کمزوری و. د غرونو سرونو ته کورونه خېجولي وو، هواګانو به خامخا وچتوله نور غرونو به وشتل. نو دوی له پکار دا و چې دوی داسې کار کړی چې د غرونو کې دننه غارونه واري وي، جوړ غارونه کنستري وي، دننه پکې نوتي وي په دې غرونو کې دننه. نو بیا به اوبه هم نه ډوبولې، بیا به هواګانو هم نه اوچتولې او بیا محفوظ ناست وي. او شیطان وویل چې زه ګارنټي ورکوم تاسو داسې وکئ، په دغه طریقه باندې غارونه وکنئ، تاسو باندې هېڅ چل هم نه کېږي. نو دوباره چې کوم قومونه منظم شو د اسلام خلاف هغوی غارونه وکنستل. وجابوا الصخر بالواد، په غرونو کې مضبوط غارونه ووهل، هغې ته ننوتل. چې کله به هغې کې پناه واخیستل او بغاوت باندې شروع وکړله، الله تعالی په دې باندې جبرائیل السلام راولېږه، په دې باندې یو تیز هیبتي اواز یې وکړ او داسې هیبتي اواز یې د خلکو زړونه د هیبت نه وچاودل، نسکور راپرېوتل، مړه شو. نو د آیاتونو نه مخ اړول، د عذابونو نه مخ اړول په دې انداز باندې دي چې هغې له بل تعبیر ورکول چې دا د خلکو تجربه نه وه. اگه بالاکوټ کې زلزله تېره شوه، خلک یې ډېر زیات خراب کله چې براینام انجینران رالو، کوم ذهنونه او عقلونه چې د آسماني هدایاتو نه خالي وو، نو هغوی د دې تعبیر داسې وکړو چې دا خلک ځکه په کورونو کې محاصره مړه شو چې د دوی دروازې غلطې جوړې شوې او غلطې په دې انداز باندې وې چې دروازې به تا کله کوله وهلې نو دروازې عام خلک دننه طرف ته کوله وهي. نو والله داسې جوړول غواړي چې دا بار ته کولاویږي. نو چې کله بار ته کولاویږي ته څنګه دروازې ته زور کوي او بار ته په خپله منډه کړي، تاله به لار درکړي. او دغه خلکو به دروازې چې کولا وهلې خو دننه کولاویږي، تنبه دننه ځي، نو دوی به بار ته زور کو او تنبه به نښتي وه، بار ته به تلنو، هلته به هیبت و ریوس کېدی به شونو. نو ولې غلطي دا وشوه، نو دې وجه باندې هلته کې عذاب راغی. کله ځینې خلکو دا تعبیر وکړ چې دلته کې یو پرزما کې پټه یوه دغه پروت دی، چونه پرته ده، هغه چونه چې د نو هغې ته بو ورسېدل او هغې بیا یو ګیس جوړ کړو، هر شی چې وکړو دغه چونه پکې مخکې هم پرته وله، دا خو چې دنیا جوړه شوې ده پرته ده پکې، خو مخکې دا حادثه ولې نه راتلله، نو دومره ګناهونه نه شوي. دغه چونې ولې بخار وکړو، ځکه بخار وکړه چې ګناهونه سیوا شو. نو د شیطان کار دا دی چې د ګناه د عذابونو تعبیر بل شانتي کوي، داسې طریقه باندې تعبیر کوي چې هغې ته بیا عذاب نه ویلی کېږي. نو ځکه الله تعالی وایي چې الا کانوا عنها معرضین، مګر دوی به د دغه عذابونو نه مخ اړاو چې دا عذابونه نه وو، دا بل څه وو، دا تجربې کمزوري وه. او که د دې مراد آسماني آیاتونه شي نو بیا خو مسله ډېره واضح شوه. فقط کذبوا بالحق، نو دې ځکه نه پورې معرضین پورې دا د کافرانو عادت ذکر شو چې د کافرانو عادت دا دی چې مستقیل د آسماني هدایتونه مخ اړوي. دویم د هغې شکوه ذکر شوه چې دومره واضح دلایل معجزې او دومره ښکاره حالات او د دغې غلط تعبیر کول دا څومره غټه بېوقوفي ده. او دریم نمبر په دې آیات کې د ګمراهۍ سبب ذکر شو چې ګمراه کېږي کوم سړی، هغه سړی ګمراه کېږي چې تو د قرآن او د احادیثو نه دلایل وي او دا انکار کوي. د کومو خلکو چې عادت انکار جوړ شوی دی، هرې خبرې نه انکار کوي چې زه نه منم زه نه منم، دغه سړی مستقل ګمراه پاتې کېږي او د دې سړی هدایت په قسمت کې بیان نه وي. نو دا درې سبقونه په دې آیت کې موجود دي. الله فقط كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقط كذبوا یقینا نسبت دروغ یو کو بالحق، حق څه ته ویل کېږي؟ حق چې کله په قرآن کې ذکر شي نو درې معنو سره دا استعمالیږي. کله په معنا د ظاهرولو د حق سره راځي، کله په معنا د رښتیا خبرې سره راځي، کله په معنا د ښکاره خبرې سره راځي، واضح خبرې سره راځي. دلته کې دا درېمه معنا ښکار ډېر سمون خوري چې فقط کذبوا بالحق لما جاءهم،
یقینا دوی نسبت د دروغ کو ښکارا خبرې ته چې هغه د نبی علیہ السلام پیغمبري ده یا قرآن دی یا د نبی علیہ السلام معجزات دي دومره واضح او ښکارا خبرونه هم دوی انکار وکړو چې دا دروغ دي دروغ نسبت ورته وکړو فسوف یاتیهم انباء ما كانوا به یستهزئون نو زرد جراب چې دوی ته واقعات یا خبر د هغه سوچ دی په هغه پورې ټوکی کوي دا تخویب شو تخویب دنیاوی او اخروی پکې دوه شامل دي حاصل دا شو چې د دومره ښکارا واضح دلایل نه انکار کول او بیا به انکار کې دنه کم سفر چې دوی ټوکی کوي هغه د الله تعالی عذابونه دي دا خبره نه منله چې سړی کله ګناونه کوي نو دې باندې عذاب راځي کله سړی د الله تعالی توحید نه مانی نو عذاب راځي دا خبره دوی نه منله په دې پورې ملنډي کوي ول دا اصلي خبرې دي الله تعالی دوی ته خبرداري ورکړي چې دا خبره نږدې ده چې تاسو به کوم عذابونو پورې ملنډي کوي دا هغه خبر تاسو ته راورسیږي دا هغه خبر را رسیدلو معنا دا ده چې د عذاب په تاسو باندې په خپل باندې نازل شو تاسو به د خپل سترګو باندې وینئ خبر خو په الحال راغلی دی چې کم کس د اسلام دشمن دی نو الله تعالی ول دنیا هم خرابوي آخرت ول هم خرابوي خبر خو د مخکې نه موجود دی خو دوی منی نو اوس یقیني خبر به کله راځي چې کله د عذاب شروع شي او په خپل سترګو باندې دوی ویني نو الله تعالی وي بس او یاتیهم زرد چرابه شدید انباء ما خبر د هغه عذابونو کانو به یستهزئون چې دوی په هغه پورې ټوکی کوي دا وارننګ خبردارش الله تعالی وی علم يروا اي دوی نه ګوري کم اهلکنا چې څومره موږ هلاک کړلی من قبلهم د دوی نه مخکې من قرن پیړو لره قرن پیړی ته ویل کیږي قرن په معنا د امت سره هم راځي او په معنا د زمانه سره هم راځي یو عام زمانہ پر قرن چې کله په معنا د زمانه سره واخلې په دې کې به مختلف اقوال شته یو قول پکې دا هم د قرن کم موده لس کاله ده او دویم قول پکې دا د قرن موده چې کومه ده د 10 کاله ده تقریبا 10 والا قول دا لږ مضبوط او بده کې د نبی علیہ السلام تاییدی احادیث هم شته دي لکه نبی علیہ السلام یو ماشوم بارک ویلی چې دا ماشوم به یو قرن ژوند دی هغه ماشوم به 10 کال ژوند دی 10 کال عمر یې ولارو دغه شان د کې نور روایت هم د دلایل کې شته چې قرن د مراد 10 کال دی نو بسلو کالو وزلته کې الله تعالی وایي چې ډېر موږ هلاک کړي د دوی نه مخکې پیړو لره نو پیړی نه هلاکیږي پیړی کې چې کوم دن نه خلک هغه ته مراد دي د ذکر د ظرف مراد نه مضروب دا مجازي معنی شوله چې ډېر خلک د سیو چې ډېر ډلې چې هغه د دین مخکې تیری شوی دي موږ هلاک کړي دي قرن هغه جماعت ته هم ویل کېږي چې یو اجتماعي ژوند تیری یو ګڼ خلک هغه د هم قرن وایي یو غټ جماعت بیا په معنا د ډلو سره شي چې موږ ډېر هلاک کړي د دوی نه مخکې ډلو لره پیړو لره جماعتونو لره د دې نه مراد عادیان او سمودیان دي او دلیل په دې باندې د ورستاني الفاظ دي چې الله تعالی وایي مکناهم موږ طاقت ورکړو هغوی ته په الارض بزمکې ما هغه مقدار لم نمکن لکم چې دومره طاقت موږ تاسو ته نه درکړي هغه دومره قوي او مضبوط خلک او چې دومره مضبوط او قوي تاسو نه نو بده کې دا خبره هم دا مسله واضح شو چې تاسو دا شیطانی فکر لرئ چې هغه خلک بزکه هلاک شي دغه سره وسایل نو تجربه به نه ودی بکمو چل بنا ورته نو الله تعالی دا خبره نه ده هغه تاسو نو ډیر زیات طاقت ورو او دومره قوت او قدرت ول الله تعالی موږ ورکړو چې هغه مقدار تاسو له موږ نه درکړي نو چې هغه هلاک او زموږ د عذاب نه ځان خلاص نکو تاسو به څنګه ځان خلاص کړئ وارسلنا السماء عليهم مدرارا موږ را لګیو د اسمان ترنه په دی باندې مدرارن بارانونه مدرار پر لپسې بارانون ته ویل کېږي په دومره مقدار باندې چې هغه ضرورت مطابق پر لپسې او ضرورت مطابق منځ کې خشکی هم نه او دومره زیات هم نه جورانه وکي وجعلنا الانهار امن ګرځولي و نهرونه تجري چې دا بيدل من تحتهم لاندې ردوینه یعنی دوی د باغونو د باغونو لاندې به نهرونه بيدل ډېری وبو کمینو فاهلكناهم نمنګ دوی هلاک کړو دومره وسایل او دومره مالداري باوجود موږ هلاک کړو بذنوبهم بسبب د ګناهونو د دوی باندې دا تخفیف دنیاوی شو چې د اسلام او د شریعت مخالفت د ست دنیا هم بربادي آخرت ته هم بربادي قبر ته هم خرابي په دې وجه باندې موږ په دې عقیده باندې یو چې د وطنونو آبادی چې کم دنه د په گمراهۍ سره نه کیږي وطنونه او دنیا به ال آبادي او خلک به ال خوشاله چې کله خلک په شریعت باندې عمل وکړي او چې کله خلک د شریعت نه باغی شي او د یورپ او د ماسکو د لندن حواله ور کوي گمراه شي
نو په دغه ټیم کې چې څومره هم دي وسایل را پیدا کړي د دې باوجود به الله تعالی هلاک کړي ځکه الله تعالی وایي چې عادیان او سمودیانو لم دومره قوت ورکړی و چې دومره هم تاسو ول نه دی درکړی د هغې باوجود د ګناهونو په وجه باندې موږ هلاک نو موږ په دې عقیده باندې یو چې ترقي صرف په اسلام کې ده د اسلام نه ورخ و ترقي هیڅوک هم نشي کولی فرعون نه دی کړی عادیان او سمودیان نه دي پاتې شوي نو هیڅوک په دنیا په سر باندې د الله تعالی بغاوت کې ژوند تېرولی نشي پاتې کېدی نشي الله وایي وانشأنا من بعدهم من پیدا کړ وروسته د هغوی نه قرنا آخرین پیړۍ نور خلک هم را پیدا کړو نو د دې معنا دا شوله چې کم خلک الله تعالی په عذابونو هلاک کړی دی نو هغه ځای الله تعالی خالي نه دی پاتې کړی هغه ځای کې نور خلک به الله را پیدا کړي دي نو داسې نه ده چې موږ دنیا باندې نه یو دنیا به ورانه شي موږ به نه یو نور خلک به الله را پیدا کړي کوم د دنیا نه لاړ